پټو علاوه په دې باندې خو مونږه دومره یوریا استعمال کړی دا دومره په وبخور پیسې لګولې دادی نو مونږ به اوس بیا هم پکې زکات ورکو اکثر دا وی دا یوریا دا بورې دا پیسې به هم ته مستثنا کولې ربتی کو او د مزدورانو پیسې به هم ته لري کو نو چې بیا څه پاتې شو د هغې نه به زکات ورکو نه څومره پیداوار دی کل ما اخرجت الارض ففيه العشر زمکه سره خېجولې دي بس په دغه کې لسمه حصہ ده هغه زمکو کې چې هغه په باراني اوبو باندې سیراب کیږي نو په هغه کې لسمه حصہ ده او کمې چې په ارټ وغیره شولې یا په نهر سره شمالیه پې راځي خرچه پې کېږي نو په هغه کې نصف العشر دی یعنی شلمه حصہ ده پکې منګه دا خیال نه ساتو وای الکه دا ډومبې کړی چې دی دا د الله په نامه باندې ورکه نه په دې باندې نه خلاصېږي هغه ګوړه چې په هغې باندې کړی ووینځي وایي دا د الله په نامه باندې یوسه مدرسې ته یې وایي یوسه غریبانانو لی وایي ورکې هغه کړی پې راپاک کړي هغه چې څوک نه علي په دې باندې زکات نه خلاصېږي شل پوره دي څلوېښت دي په شلو کې دی یو دی په څلوېښتو کې دی دوه نه وایي دا پیدا کړی پې راپاکو دا ورکه حضراتو دغه رنګې نور کم مال دی غټ دکان به وي د لکونو کروڑونو دکان به وي دا خو د تجارت سامان دی نو کو دا مې ورکو نو بس هر څه به ختمي نه ختمېږي صاحبه څلوېښتمه حصه هم ته نشي ورکولی الله پاک وایي یو کم څلوېښت ځان له پرېږده دا یوه حصه زما په نامه باندې ورکړه موږ وایو نه دا یو حصہ بم ځان سره پرېږدم الله پاک وایي دا یو حصہ بم ځان سره پرېږدې د دې ټول مال نه به درله د داغ او د اوسپنې په شانتې یو ګرم سیز جوړ کم چې په ورځې د قیامت به دې داغ وم نو که انسان وایي چې زه د دغې نه ځان بچ کم د دغې غریبانانو خیال د دوی حاجت پوره کول الله رب ذوالجلال په ما او تا باندې لازم کړی دي د دغې زکات یا د نور صدقاتو په مت کې الله رب ذوالجلال دی اول ما ته بیا جمله مسلمانانو ته دا سموي په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي